السلام علیکم. زه یو ورځ نیمه وزګار نه وم، خو ملک کې حالات ډېر عجیبه طرف ته روان دي او درې داسې واقعیات دي چې زموږ د ملک د سلامتۍ او د مستقبل تعین به کوي. په ټولو دنیا کې چې کم ملکونو کې عوام خوشحالي هغه ریاستونه مضبوط دي او کم ملکونو کې چې عوام خفه وي هغوی ته حق نه میلاویږي یا په احتجاجي، نو هغې ملکونو پوه شه چې بنیادونه کمزوري دي یا کمزورتیا طرف ته روان دي. درې واقعیات ډېر اهم دي. یو دا چې یو ورځ نیم مخکې د منظور پښتون تحریک چې کوم دی، پښتون تحفظ موومنټ، هغوی اعلان کړی دی چې په 11 اکتوبر به مونږ د پښتنو عدالت لګو او هغې کې به فیصله کوو چې آیا زمونږ د پښتنو په دې ریاست کې څه حیثیت دی، د پښتنو حق چې دی زمونږ ته ولې نه میلاویږي، د پښتنو سره د ریاست رویه څه ده او زمونږ په وسایلو باندې زمونږ اختیار ولې نشته. دا ډېر پوینټ دی پکې. نو هغې کې عجیبه کار دا وشو چې یو ورځ مخکې هغوی د خیبر ایجنسۍ کې دلته کې کیمپ لګولی دی چې هغه انتظامات کوي د هغې عدالت له، ځکه چې هغوی ټول صوبې نه هر مکتبه فکر خلکو ته دعوت ورکړی دی. په هغې باندې پولیس ورغلی دي، نامعلومه خلک ورغلی دی. هلته کې هغوی کلیم کوي چې په مونږ تشدد شوی دی، لاټي چارج شوی، څه فوټیج پکې راځي چې هغوی سامان ته یې وور لګولی دی، شیلینګ پې شوی دی. بیا هغې کې دوه خبرې رالی. یو خبره دا وه چې صوبایي حکومت د دې نه یو دوه ورځې مخکې علي امین ګنډاپور سره منظور پښتین ملاو شوی او د علي امین ګنډاپور دا بیان و چې مونږ به دې پښتونو جرګې له تحفظ ورکو. نو صوبایي حکومت لاندې پولیس د چا په وینا باندې په دوی باندې تشدد وکړو او کیمپ یې وله وران کړو او کو وفاق ډایرکټ دا کار کړي چې د پولیس ته آرډر کړي، نو دا بیا د صوبایي حکومت ریټ چیلنج کول دي او د هغوی کمزورتیا ده چې وفاق د صوبایي حکومت نه بغیر داسې افسران ولې حکم مني چې کم دلته په صوبه کې اختلاف جوړي او امن و امان صورت حال خرابوي. پښتانه څه غواړي؟ کو راټوله شي جرګه، خو زموږ د پښتنو شان دی، نو څه وشي؟ مونږ به خپلې مطالبې کیدو او ریاست ته به خپل مطالبې کیدو، نه د چا بل څه مقصد دی، خو صرف وایي چې د بلوچیانو سره کم سلوک کیږي او کم د پښتنو سره کیږي. نو دا ډیره د افسوس خبره ده. نو دغه خبرې باندې چې کم دغه شوی دی، د جرګې دا سامان خراب کړی، په هغوی تشدد شوی، د هلکانو د زخمی پکې اطلاع ده، د دې مخنیوي پکار دی او تحقیقات پکار دي او ذموار الله د هغې د قانون مطابق سلوک کول پکار دي. دویم خبر دا دی چې قاضي صاحب، تاسو ته پته ده چې خپل ایکسټینشن دپاره هغه د دومره عجیبه آیین او قانون ماتول شروع کړي دي چې ټولې دنیا ته پته ده چې بینچ جوړ شي نو ټولو ته پته ده چې دې فیصله به څه راځي. او دا 63A یو داسې قانون و چې دې کې د فلور کراسینګ او د لوټا او ضمیر فروشو پابندي پې لګولې وه. قاضي صاحب دا اجازت ورکو چې ته ممبر لکه د ګډو بیزو په 100 پیسو هلې تا ته اجازت دی او ته د هغه ووټ استعمالولی شي. نو تاسو ته پته ده چې پاکستان کې د ریاست طاقت څومره ډیر دی او بیا د پیسو لالچ څومره ورکي، نو هغې ته اکثر خلک مجبوره شي د بلیک میلینګ نه او بیا خپل رای بدل کی. مخکې چې به د رای بدلوله نو قانون کې 63A دا شک و چې چا به دا غلطه فیصله کول، د هغه به ووټ هم نه کاونټ کېدو او د هغه ممبرشپ به هم ختمېدو د اسمبلې. قاضي صاحب وله دا جایزه کړه. نو د انصاف په دومره غټ منصف چې دی هغه لوټاکریسي او ضمیر فروشي چې جایزه کوي، نو آیا دا منصف تاسو ته جایزه ښکاري؟ دا کار یې وکړو او اوس حکومت فوري دا چل کوي چې هغه آیني تبدیلي راولي چې کوم به پاکستان کې د انسانیت ختم کی. دا بیسک هیومن رایټس چې دي هغه د له ختموي. تا به د قومي سلامتۍ په نوم باندې هر چا خلاف کارروایي وشي نو یو عدالت به تا ته دادرسي نه درکوي او ته چې څه در سره کوي بس هغه د فاټا قانون دی 40 FCR چې یو 50 کاله د باندې به PSA وخېجول نو بیا به د چا تپوس نه شو کولی. نو ملک دغې طرف ته روان دی. دریم بیا خبر دا دی چې عمران خان په سبا ورځ باندې په 4 تاریخ د
اعلان کړی دی د ډي چوک او هغې ته په ګڼ شمېر راځي او نن دا چلو شو چې وزیر داخله پریس کانفرنس وکړو او هغوی وی چې موږ به په هر حالت دا روکاوو. کم ملکونه چې د جایز او پرامن احتجاج حق نه ورکوي نو هغې نه بیا تشدد جوړیږي، حکومت به تشدد کوي، عوام به جواب ورکوي، حالات به نور خرابیږي. پرېږدی یو ورځ به خلک ډي چوک ته به راشي، خپل رړه بړاس به وباسي او ځي به د اوس نه موټروی بنده شوه، په موټروی په لکونو ګاډي روانې کې فیملی بچي به یې پکې د چا به ایرپورټ ته تلي هغې وله بنده کړه. اوس یو فوټیج راغی ډېر د افسوس و چې خلکو دا افسوس کو چې موټروی بنده کړه او په لکونو ګاډي او پای کې په لکونو خلک ماشومان، زنانه، مریضان د بهر ملکلو والا ټول پکې نښتي دي او موټروی بنده ده. اسلام آباد نه اسلام آباد په ځای کنټینرستان یې جوړ کړو. ته به وایې چې دا بندرګاه په اسلام آباد کې ده، په کراچۍ کې نه ده، ټول طرف ته کنټینر یې لګېدلي او هره لاره بند دي. کو 50 لارې 50 دې بندې کړي. حکومتي خلک هم حیران دي، انټرنیشنل میډیا ګوري چې پاکستان نه څه مذاق جوړ کړو، سړی د خپل حق دپاره اواز هم نشي چوتولی. خو دا کم خلک کوي، دا هغه خلک کوي چې دا پړه کې ډېر یریږي او دوی څه ناجایزه کوي او دا ناجایزه کار خلاف چې اواز څوک چوتوي د هغوی اوازونه دباوي. خو هر فرعون له یو موسی شته، نو یو د انسان فیصلي او یو د الله فیصلي او الله ډېر بهترین فیصله ساز دی، منصوبه ساز دی. نو ګوره چې څه کیږي الله دې هغه وکړي چې د پاکستان او د عوام پکې فایدې او دلته چې کوم مافیا ده په دې ملک مسلط ده، زموږ حقونه یې غصب کړي دي، خدای دې د دوی مخنیوي وکړي او موږ دې خلاص کړي او خدای دې پاکستان له ډېر ترقي ورکړي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې وکړئ، لایک ورکړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.